پاکستان ځي تاسو ته دوه پاکستان خیم اوس روان دي پته نه چې انور خان به په کم پاکستان کې فضل عظیم به په کم پاکستان کې یو پاکستان هغه دی چې هغه په مفاد پرستی خود غرضی خپل مطلبی او سیلفشنس باندې مبني دی بل څه ټکی شته دی لپاره پلانې خود غرض دی پلانې خپل مطلب دی پښتو کې ما په دغه ټکي ما وویې که نه دا کسان چې کله چې دا خلق دا قصه ویني په دې کې دا صفات دي چې دی به همیشه د ځان خپلې پیدې سوچ کوي دی بلکې وایي پر سر عام چې مړه زه یې څه کومه ماله خو چې 2 پیالې 2 روپۍ پکې پیدې زه به هغه کومه یوه دویم دا چې د دې خلقو بل غټ نقصان دی چې دی د حق حمایت چرته نه کوي او دی چې چرته منډه وایي نو کچھ پانے کے لیے دوڑتا ہے هر شخص د منډې ترړي او د دې ذات کے لیے قربان ہوتا ہے د خپل ځان دپاره هره قرباني کوي دا خلق چې دی حالاتو تم نه ګوري او دغه تم نه ګوري سیریس تم نه ګوري خو دی خپل غرض کوي دی ته خود غرضه خلق وایي دا خود غرضه خلق دومره بدقسمته دی چې الله تعالی خپل امداد د دین والی نو کم سړی چې خود غرض او نو د حدیث مفهوم دا دی چې موږ به دې سړي سره داسې چل کوو که نه چې یو خبره په ده کې به دا راځي چې الله تعالی به الفقر بین عینیه جعل الله الفقر بین عینیه ټول عمر به دی خواري خود غرضه سړی چرته ټیک کېدی نشي دی به هر وخت خواري خوله به یوازې نه ویلی چې زما سره څه دي نو که ته ورته چېرته ووایې چې پلانې شی راکړه نه به زما سره څه دي ځکه جعل الفقر بین عینیه یوه دویم نمبر سزا دله خدای پاک دا ورکوي چې دی چې دی د ده سم کار به ورانیږي هغه دا وایي فرق علیه شمله ځکه دی خود غرضه دی نو دی چې چېرته ته څه کار له ولېږې نو سم کار ورانوي نو دی وایي یاره پلانې ولېږه هغه به دله به خبره سمه کې دی خو سمه خبره ورانوي ځکه د ده کار چې ده به روان کړی نو هغه به کله د یو طرف نه خرابېږي ځکه د الله امداد به ورسره نه او صرف هغه به ورته میلاویږي کوم چې دله خدای لیکلي دا 3 خبرې حدیث کې راځي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کومه دعا کوله نو به لا تجعل الدنیا اکبر همنا خدای چې زما د محمدو مقصد صرف دنیا نه ان زه خود غرضه نه یم ولا مبلغ علمنا زه سبق ډېر پار نه وم چېرې پیسې ډېرې وګټمه زما غرض وشي ولا تسلط علینا من لا یرحمنا د دې نه رسول الله پناه غوښتې ده نو لومبی نقصان دا چې د خدای امداد د دې خود غرضه سړي نه لرې شي او د ده هر کار سم کار د ده د لاسه به ورانېږي دی به چېرته شته نه شي مطلب چې په 2010 کې تا دی لیدلی و نو هم د ویسې نشته نو په 2022 کې کوئی تپوسو کې نوم ویسې نشته دا په مقابله کې بل یو مخلص سړی چې هغه وایي د خدای رحم دی هر څه زیات دي بچي مې را رسېدلي دي کار داسې ښه روان دی هر څه حلاله روزي خدای پاک راکوي ځکه د هغه سوران کار الله باد کو د ده سم کار به وراني ځکه چې دا سړی خود غرضه دی او د دې خود غرضۍ بل نقصان دی چې د دې سړي غریب خلق بدي شي نو غریب خلق چې د بدي شي نو دی ولې هغونه خو د څه فایده نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو چې یې که نه دا دغه چې دی انما تنصرون وترزقون بضعفائکم تاسو ته ګورئ چې کوم رزق موږ درکوو دا د ضعیفانو د برکته درکوو نو یو کور دی پای کې یو بوډۍ ابۍ ده د هغې 3 زامن دي خود غرضه زوی ورته وایي چې په تندر یخه شه ته نه مرې مونږ خو تا بقله راوستی یو داسې شتی که نه جو هغه واده وکړو جو ښځه هم ښه وه سړی هم ښه و جو په ملایته ته راته نن سبا موږ داسې ووایو جو هغه وایي زه په دې څه کوم جو مور یې دلته پرېښوده کډی اوړه ځان لی نوی کور رخ کو جو خدای پاک والا ډیسیبل بچي ورکړل هغه چرسیان وختل دی چې راغی جو په ښځه یې کینسر راغی جو دیم د وخت نه مړ شو ښځه یې مړه شوه هر څه لاړل دغه بل زیو د دغه ابۍ چې د هغه ابۍ خپې چاپي کولې کراچۍ کې چې کلاسپور نوکري کوله څوکیداري 50 روپۍ یا 45 روپۍ په هغه ورځ کې دغه وه تنخواه وه هغه یې تنخواه وه خو کور ته به یې ټلیفون خو په ورځو کې نه وي خو کور ته به یې سوال ځواب کول خط به یې په لفافه کې راولېږو چې د مور ګورې ډېر خیال ساتئ د مور ډېر خیال ساتئ او خدای شته کړل څه پکې حافظان راوتل څه پکې عالمان راوتل څه پکې مفتیان راوتل ځای په ځای ډېر شی فیکټرۍ ولګېدې دا دي که نه داسې دا د یوې مور بچي دا ولې انما دا ګوره پریکټیکلی ترزقون وتنصرون بضعفائکم نو دا ضعفا چې دي نو هغې کور کې کسو نو تری و لکه ما تره دی
زما تره نو زما تره دی نو زما ټبر پیسه کوي چې دا پلار دې راته دلته کېنولی دی او زامن مې و چې خو دې بابا نو هغه له په خوله کې ډوډۍ ورکول غواړي نو هغه له وله دا پلار چې دی نو دا خو د تره دی نو د خپل تره ډیسیبل دی نو راوستی په خوله کې وله ډوډۍ ورکوي او خوله وله پاکوي توقاڼې کوي چې متیاز یو کې جوله پاکوي نو دا مور یې تیم تنګه ده دا هلکان تیم تنګ دي او دی دلته کې ترقي کوي ولې سمه ترقي کوي دی چېرته چابړي کولاو کړې وه او هغه چابړي د کارخانې صورت اختیار کو او پیسې دي ولې سمې دې ته وایي د فرش نه چېرته رسېدلي عرش ته رسېدلی و بابا مړ شو دا پلار یې مړ شو چې پلار یې مړ شو وی ده باندې څه کوي جویدي ته یې حواله کو جویدي وی راکئ نو هغوی په خپله خبره کوي چې کله نه ایدي ته لاړ نو زمونږ کار خرابېده شروع شو جو موږ د عرش نه بیا فرش ته رالو جو موږ ته چا وی دا ګورې دغې برکت و دا کم چې ستاسو سره ناسو انما تنصرون وترزقون بضعفائکم د دې سړي بل نقصان دی چې د کمزوری خلق بدي شي دی خود غرضی اوس دا خود غرض دریم نقصان دی چې دی د علماو کو فرض که په علماو عمله پرېوځي نو دی په هغو عمله کوي د خپل غرض دپاره دا اوس زموږ د موجوده حکمرانانو ته سیاستدانانو ته ګناه دوره نشته د دې نه مخکې چې چا کړي امام احمد بن حنبل په شان عالم نه و نو هغه به یې دومره کوړې واښه چې یوه کوړه کو اتیله راپرېږدي نو هغه به چغې کړې وې دا ولې هغو ته عالم بیا څه شی نه ښکارېدو او بل طرف ته امام ابو حنیفه په جیل کې ځکه ساور کو چې هغو ته نه ښکارېدو امام مالک هغه یې دومره وښلی و چې د هغه د الله اوږې ختلې وې نو که اوس فرض کا مولانو ته سپک ګوري که نه نو رسول حضرت علی رضی الله یو قول دی والجاهلون لاهل العلم اعداء د جاهلانو خلقو عالمان ډېر زیات بدي شي حضرت عمر رضی الله عنه جاهل نه و د هغه سره علم و نو هغه وی 1000 عابدان چې د ورځې روژې او د شپې تهجد کوي د خدای په هېڅ پروا نشته که مړه شي یو عالم چې مړ شي الله پې خفه کېږي معاشرې ته پې نقصاني نو عالم هر څه چې دارې ډلې چې هغه الله ته خوږي د دې وجې نه وایي چې کم خلق اولیاء الله حملت القرآن اولیاء الله فمن عاداهم عاد الله د کوم خلق چې په قرآن پوهېږي دا د الله خوښ دي او چې څوک د دې سره دشمني کوي دا د الله سره دشمني ده دی خود غرضه دی نو دی څه کوي دی چې خبره کوي نو په ملا پسې ویرالي دی د سچو خبره نه کوي چې هغه سره زیاته کولی شي دی د اکسین خبره نه کوي چې پسې د بجلی بیل زیات راولي دی د پټواري خبره نه کوي چې هغه د بجلی د ځمکې انتقال په بغیر د پیسو نه کوي خو دی به چې خبره کوي نو په ملا پسې به کوي دا ځکه چې د الله رسول ویلي دی حضرت علی رضی الله عنه ویلي چې د جاهلانو بس همیشه عالمان بدي شي او رسول الله ویلي چې د علماو به داسې بد حال شي چې سپي به دوره نه مري لکه علما چې خلق وجني او په یو کور کې به د بیزې د بچي تپوس کېږي دا د الله د رسول الفاظ دي خو د عالم به نه کېږي یو عالم و د یو ښه خاندان زموږ دا کم نوبل خاندان چې هغې بچی نو ښکلی ځای جوړ کړو لکه مدرسه او غټ ښکلی جومات او دا نو زه پسې ورلم مبارک شه ما ورته یې لکه زه خو نوم خبر ما ورته یم ستاسو خاندان چې دی دې زمانې قریش دي قریش غټ خاندانو جدا هم غټ خاندانو نو مې ګوره چې په دې کې ته داسې دینداره وختې نو د دې خپل پوزیشن حق دغه که حق ادا که نو ما ته یو کس د هغه ملګري وی ته خبر نه چې په ده څومره سختې تېرې شوي دی د مور پلار د کوره ایستلی دی دی د رونو ډس اون کړی دی چې دا راته څه پلار دی چې دی پکې سبق وي او علم حاصلو ما ږیره یې پرېښېده او لکه د ځای په ځای نو ده ته سپک کتل خو کېده هغه به مړه کېدل هغه مشران چاته چې بد ښکارېده او هغه هلکان ده به خپله حصه ورته میلاو شوي هغه فلرش شو او چې څوک وي پلانې راغی اوهو پلانې راغی خلک خپل واړه راولي یاره دی په سر باندې لاس راکاږه هغه خپل پوزیشن وموندو خو د دې نه مخکې د هغه سره خواکه سلوک شوی نو د خودغرضه سړي یو بل نقصان دی چې دی غریبو ته سپک ګوري بل نقصان دی چې عالمان دشمناني او بل نقصان دی چې د خدای امداد ورسره نه دی چې کم کار له ورځي هغې کې سپیری اوس راشه د خپلو خلقو ته ګوره وایي چې دوه پاکستانه دي یو پاکستان چې دی چې په هغې کې کم دغه خلق دی خودغرضه خلق دی او بل پاکستان دی چې په هغې کې مخلصین خلق دی ما تا په کم ګروپ کې یو نمبر 1 عوام چې دی عام خلق د دې بظاهر رب چې دی الله دی خو په حقیقت کې دی خپل لیډرانو ته خدای وایي هر سړی په دې تمه دی چې زما د لیډر څه بیان دی نه که هغه د IMF خلاف جو دی خلاف دی که سبا هغه د IMF په حق کې جو دی په حق کې دی نو که څوک ورته وایي چې ته دروغ وایې نو وایي ته چې دروغ وایې نه که د ارمي په حق کې هغه لیډر جو دی په حق کې دی کوی خلاف جو دی بیا خلاف دی نو ته ویلی شي چې ردي خدایان چې دي هغه څه دي لیډران دي
او اسې په خوله باندې د خدای سره دی د عوامو دا حالت دی چې هغې دې بیانیې ته ګورې ټوله ورځ د خپل لیډر د بیانیې دا د پاکستان حالت دی ګورې دا شته که هغه فرض که ووایي هغه لکه حق ته شپې نه څه وایي چې خو ورځې ته شپه ووایي چې دی وایي شپه ده ځکه دی هغه ته ګوري او آخر کې دا وایي یاره وایي چې هر څه وایي نو بس ما ته قبول دی زما خوښ دی ته ویلی چې عوام داسې دي دویم نمبر دی تاجران نو تاجران چې دي هغوی کوشش کوي چې پیسې وګټي نو نن سبا تاسو ته پته ده چې 3 کروڑ خلق چې دی د سیلاب نه متاثره دی 10 لکه خلقو کم از کم 10 لکه خلقو کورونه وران شوي دي نو هغه په څه کې وخت تېروي په ټینټ به ولته راوړي نو هغه ټینټ پخوا په 6000 نو هغه ټینټ دی تاجرانو 16000 ته رسولی دی دا واحد قوم دی چې دی په کرایسس کې ریټونه بړاوي نو چې 16000 ته رسولی دی نو عبدالرازق ساجد یو کس دی د مصطفی ټرسټ هغه سوال کړی دی چې یا تاجرانو لږ خو د خدای نه ویریږئ او دا ټینټونه موږ ته آسان کوي ځکه چې دغه چې دی د الخدمت چې دی هغوی تقریبا 6000 دي که داسې ټینټونه رسولي دي خلقو ته نو دا ټینټونه چې خلقو ته رسوي نو خو د بیې بیلې نو په 6000 چې یو ټینټ کېږي اته اوس په 16000 کې دا د پاکستان د تاجرانو حالت دی دریم نمبر د سیاسي لیډران چې دي د هغوی شوق دا دی چې موږ ووټران زیات پیدا کړی د دې وجې نه په ځای دی چې هغه ځایونو ته پیسې ورسوي یا هغوی له چنده وکړي هغه خپله جلسه مضبوطه کوي نو د جلسې په سټیج چې څومره خرچه کیږي په هغې روغ کالام گزاره کیږي په هغې کې چې کمی کرسی تک دی او د هغې چې سین ته صرف دا اس نے بڑا جلسہ کر لیا صرف دې دپاره چې ته دې ته نه ګورې چې هلته خلق په څه حالت دی په بحرین کې څه حالت دی او په تونسه کې څه حالت دی د لیډرانو سره د دې غم نشته خو د هغې سره د دې غم دی چې زما ووټر بړاو شوی زما روب زیات شوی او ټول زور په دې دی چې یاره په کنزل وکما ادارو ته کنزل وکما او کم خلق چې لګیا دی هغه دویم پاکستان والا هغوی په دې ترخ کې وټومبم په څه طریقه کو توره پکې ورمنډم که نیزه پکې ورمنډم دا هغه ګروپ دی نو وی ریاست په څه حال دی اوس ریاست وی زخمی دی وی څنګه وی 5000 کیلومیټر روډ خراب دی تقریبا 6000 اوس ویلي د دې ځای نه کراچۍ تاسو پته چې 100 کیلومیټر ده ما تپوس کړی 1700 ده نو 1751 لکه 3 پیرې چې کراچۍ ته روډ رغی دوره روډونه به ته جوړی اوس د ریاست ستا څه حل دی د دوره روزونه دي 700 اسپتالونه دي دا بیا جوړول غواړي 200 ته خپل ډګر اسپتال ته وګوره د دې په جوړولو به څومره خرچه راځي چې داسې 200 اسپتالونه کې 19000 سکولونه دي چې به جوړول غواړي په دې ټوله خرچه وایي چې $10 بلین راځي او دا به دا د کم ځای نه پیدا کوي نو دا زخمی دی که نه نو دله امداد پکار دی نه اونتونی ګریس دی که سره هغه د اقوام متحده سیکرټري چې دی هغه راغلی دی هغه وایي ړه مې خوږ شو خو نه د سیاستدانانو ړه خوږېږي نه د تاجرانو ړه خوږېږي او عوام خو خپلو مشرانو ته ګوري چې دې څه وایي هغه به وایو ځکه چې پخوا به خلقو ودم ولا سواع ولا یعوق و نصره د هغه خدایانو باباګان او د دې د خود وسني دا خدایان دي چې دا پلانې بابا دی دا ایکس بابا دی دا وای بابا دی دا زیډ بابا دی هغه شرک دی کله چې هغه باباګانو نو په هغو سیلاب راغی که نه نو هغه سیلاب ګلوبلو د نوح علیه السلام سیلاب ګلوبلو اوس هم چې سیلاب راغی نو دا هم په تقریبا ګلوبل دی کومه ضلع ته بچ دا صوبه ته بچ ته خو ته بچ نه دی که نه جنوبي پنجاب دی سند دی بلوچستان دی خو دغه صوبې دی خو کشمیر کې به نه وي که نه خو دې ته ویلی شي نو دا ستا په ټول ملک باندې سیلاب دی ستا زخمی دی او ستا دا کسان چې دي ډېره دې نه زیاته سې پیدا غستل غواړي دا هغه خلق دی چې دا د خودغرضۍ د بیمارۍ شکار دي خو بل طرف ته داسې خلق دی چې ته بطاریان شي لکه مثال په طور باندې هغه خلق یو الخدمت نوم دی دا د چا باقیات دي هغه قاضي حسین احمد الله دې په خپل رحمتونو نازل کړي د هغه نه مخکې مولانا مودودي د هغې باقیات عبدالشکور په صورت کې خالد وقاص په صورت کې دا کسان لګیا دي چې اربه روپۍ یې ولګولې دې لپاره 6 اربه روپۍ د دې 6 ستمبره پورې اوس دی 12 ستمبر دی او نو دی نو چې ما چې کوم فکر معلوم کړي 6 ستمبره پورې 6 اربه روپۍ هغې ولګولې او هغې 150 کنټینرې
1500 ورکران دا دغه نو دا سیزونه هغه ته ورسول. بل طرف ته بیت الاسلام ویلفیر ټرست وته BWOT دې کسان چې دی د 50 ایر ګروپو ټارګټ ته دی ځای په ځای لګیا دي. د دې د مشر نوم دی شیخ عبدالستار او دا د مولانا سلیم الله خان چې وو چا چې دغه شرخ لیکلی د بخاري دا دغه شاګرد دی او دی په دې کې لګیلی چې خلق به څنګه بچ کېږي، خلقو له به کورونه څنګه جوړو او په خلقو تګو ته به ډوډۍ څنګه د اوبه څنګه رسي او وږو ته به ډوډۍ څنګه رسي. او دې خلقو چې دي 85 کروڑ روپۍ 85 کروڑ روپۍ امداد په کورونا کې تقسیم کړو او اوس هم دا خلق لګیا دی. دا یو بل ګروپ دی. ردین علاوه د پی ماری لیب په صورت کې، المصطفی ټرست په صورت کې، مشن ایثار په صورت کې، الخیر ټرست په صورت کې، انصار الاسلام صورت کې، دا یو بل پاکستان دی چې هغې لګیا دي خلقو ته خیر رسي. یو خود غرضۍ په مرض کې اخته دي، بل په مفاد پرستۍ په غرض کې اخته دي، بل د اخلاص په کار کې اخته دي. اوس به دې کې به الله ته خواږه څوکي وایي الله ته دوه قسمه خلق خواږه دی. اوس یو چې په مصیبت اخته دي ناغي الله ته رجوع کوي، الله یې د هغې نه موږ وساتي، خو چې څوک دي خدای د هغې رجوع قبوله کړي. یو هغه کسان چې هغې ته امداد رسوي، هغې ته ځان رسوي. دا د الله د غضب د لرې کولو دپاره یو بهترینه طریقه ده چې خدای پاکه موږ دینے والا هات یو او دغه لینے والا هات دي. شکر دی خدای چې موږ لینے والا نه یو. نو چې موږ لینے والا نه یو نو موږ میکسیمم ایفرټ او ایک میکسیمم توفیق راکې چې هغې ته ورسو. او د الله چې کوم خلق ډیر بدی شي چې هغه د خلقو د دې کمزورۍ نه او د دغه نه مصیبت نه پیدا اخلي او دا کیش کوي. دا دوه قسمه خلق دي. نو کومو خلقو چې د الله د عذاب د امتحان جوړ کړی دی او ځان یې ریکور کړی دی نو خدای معاف کړي دي. که ته دا وایې چې دا عذاب دی نو والله اشد عذاب د هغه په آخرت کې دی. دا خو د هغې یو شکل دی. کو فرض که په دې کې د خلقو توبه ویسته او الله ته رجوع وکړه نو دا به ازمایش شي، دا به د د خیر باعث شي. که الله ته رجوع ونه کړه نو په دې عذاب نه خلاصېږي. وعذاب الآخرة اشد و ابقا. وایي چې یو سړي پردي جایدادونه ټول قبضه کړي دي او هغه ته د سوات په سیند کې یو څو ډوبکي ته ورکړه او مړ شو نو د هغه سزا نه پوره کیږي. دا ابتدایي سزا ده، سخت سزا. او په آخرت کې الله دې موږ د هغې سخت سزا نه بچ کړي او خدای دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د مفاد فرض ګروپ کې نه یو او موږ د مخلصونو په ګروپ کې شامل شو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.